مسلمه کذاب چې د نبوت او د رسالت دعوا وکړله حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ لاړلو حاضر شولو هلته د ټولو تورو مخ د حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ ته دی خشي حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنہ ته مخامخ دي هلته د بادشاه په دربار کې ورته اعلان کوي انت دجال انت کذاب انت لعین لا نبی بعد محمد صلی الله علیه وسلم دجال کذاب لعین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نرستو نبوت او رسالت دا ختم دی هغه ورته وایي تا ته پته شته دی چې ستا د دې خبرې انجام څه دی د انجام هم راته پته ده بل بدن یې ټوکړې ټوکړې کړلو د عقیدې ختم نبوت دفاع یې وکړله موږ دې خلکو ته وایو عقیدې ختم نبوت د لوی اهمیت حامله عقیده ده موږ د خپلو اکابرو دا تعلیم راکړی دی دا سبق راکړی دی غلام غار هزاروي رحمه الله تعالی د خپل بچي جنازه پرېږدي د عقیدې ختم نبوت د مسلې دپاره وځي او اعلان کوي چې د عقیدې ختم نبوت مسله دا فرض عین دی د بچي جنازه دا فرض کفایي دی محترمو نن د عمرزو دا خیور مسلمانان وروڼه دا علماء کرام د دغې فیصلې برپور مذمت وکوي او موږ دوی ته وایو چې دا خپله فیصله واپس واخله یعنې دا مسلمانان وروڼه په دې باندې مه مجبوروه چې هغه د 1953 تحریر د هغې یادګار یو ځل بیا راتازه کړي او ورته وایو چې واوره ورې که دا خلک دی دا ایمانه جذبه دی دا ایماني غیرت دی دې له دې چیلنج ورکړلو نه به بیا ته سمبالولی شي او نه چې ته چا پاللی بیا به هغې سمبالولی شي زما محترم مسلمانانو ورو من له جړا په دې باندې راشي افسوس په دې باندې راشي چې زما په خپل کور کې تو ادھر ادھر کی نبات کر مجھے ہی بتا کہ قافلہ کیوں لٹا مجھے رب سمجھ سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے کفر خلگیا دے مغرب خلگیا دے وہ گلا خپل کور کې د یو مسلمان جج نه راغلله محترمو من ورته وایو علی الاعلان قادیاني پرون هم کافر و نن هم کافر دی د قیامت د ورځې پورې به کافر وي د قادیاني په اسلام کې پرون هم عیسی نه وه نن هم نشته د قیامت د ورځې پورې د چا پلار هم نشي پیدا کولی محترمو بیا یو ځل من د عمرزو د مسلمانان وروڼه دا علماء کرام برپور مطالبه کوي چې دا خپله فیصله دی زر تر زره واپس واخیستلی شي او امت مسلمه زړونو ته کم درد او تکلیف رسېدلی دی د هغې د معافي وغواړي لکتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمری بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.